بیا متویل شي. درود شریف وایي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. چې څومره څه وینو کېږي د دغې په توجه اورېدل ډېر ضروري دي چې لږ وخت نسخه وکړي. ها دا نسخه هم د الله د پوره وي، په توجه سره وي. څومره توجه وي الله و دومره اجر پرې وکړي. موږ ته خوږه پیغمبر د ژوند د تېرولو ټولې لارې تېرې کړې دي. ویسدا په میش پورېدو چې میش د خوږه پیغمبر په لار سي که میش د شیطون په لار سي په غلطه لار سي. عبدالله ابن عمر روایت دی یو سړی خوږه پیغمبر ته روغی، پوښتنه پرې وکړه ایو الاسلام خیرون، اے د الله رسوله کیم اسلام بهتر دی؟ یعنی ایو خصال الاسلام خیرون، ای اسلام چې کیم خیر ډېر بهتر دی، کیم عادت ډېر بهتر دی؟ قال تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. رسول الله ورته وفرمیل چې اسلام ښه ښیونه دا دی چې خلق ته اول مستیا ورکوي، مړۍ ورکوي، او بل سلام هر چاته کوي. څوک پیژنې څوک نه پیژنې، داسې نه کوي چې مطلب مړۍ هم خالي په پیژندګلي خورئ، کرام ولمستیا خالي د پیژندګلي کوي، خوارو کا پیژندګلي هر نه پیژندګلي ته ورکول پکار دی. او دغې سره سلام اچول که ته پیژنې که نه پیژنې سلام اچول پکار دی. که اود خروپ وي خیر ده، یوه ګنټه هم ګرمي وژني نه. دا کیسې و بیا ډېره په مشکله اوس ته میلاو شي، پنکې و بیا میلاو شي، ګرمي هم نه ورته وي، کله ور پنکای اوس صحیح نه بوتل ته پرېږدي. لہذا بیا پکار دو چې اوزه درستګي ده پوره. دا روایت خو وویه چې کیم سړی په هر چا باندې سلام اچوي او ورسره بله دا چې دا وي چې بندګونې ته ورخوري. خوږه پیغمبر دا دعا خاصیتونه دا دعا نصیحتونه صحابې ته وکړل چې په دې ته عمل کوه. یوه کیسه اوس په ذهن شدا دیر شي چې دیاته دا د بخاري شریف په روایت شرغلی دي، دا سول واتر غلی وه چې دا یو سول دا یوه کیسه دو چې پیغمبر د خدای نه پوښتنه کړي چې یا رسول الله کیما مال ښه دی، کیما مال بهتر دی؟ دا هغه یوه سول په جواب شه مختلف جوابونه ورکوي. کله ورته وایي چې لمونځ ښه دی، کله ورته وایي چې په حال کې سلام ښه دی، کله ورته وایي چې خلک ته مړۍ ورخوړو ښه دی، کله بیا ورته وایي چې جهاد ښه دی. کیسه یوه د سول یو دی، یوه سول دا ډېر مختلف جوابونه ورکوي. میش په کیم یو عمل وکړي کیم یو ټیک دی. نو دغې جواب دا دی دغې سول دغې کیسې چې نه خوږه پیغمبر بندګون ته کتل چې په بندګون یې شو د کیم شي کامې ورته ولې شوله، بیا ورته ویل چې تل مینځ کوه. چې څوک ډېر بخیل و هته وویل چې ته پوره دا عمل ښه دی چې ته حال ته ولمستیا ورکوه. چې چوک په سلام نه اچوه تکبر و پکښې خوږه پیغمبر بنده ته وویل چې ته سلام په حال کې اچوه.
چې څوک ډېر ډاران و جهاد ته نتا دغې سول پښتنه ورته وکړه چې یا رسول الله زه کیم عمل کوه رسول الله په جواب شو ورته وویل چې ته جهاد کوه بهرحال دا ټیک تو سول یو دی دغې یو سول مختلف جوابونه رسول الله ورکړي دي په دې وجه ورکړي دي چې په بنده کښې کیمه کامي لیدله کامي ورته په د ګوتې کوله چې ته پورا دا خبره ضروري دو بل حدیث درېمې وخترې د پورا رسول الله ډېرې شیل یار ورته وشوې دي ډېره ښه طریقه یې وشوې دو د مسلمانۍ په لحاظ کښې چې دا راز د هغو د ملک غوندې بېلګامه خو نه یې مسلمون یې څوارلس نیم سوه کاله د مخه رسول الله صلی الله علیه وسلم یوه ښه لار ورته تېرېدو یوه ښه رهنمایي ورته کړې دو لار دا دو رهنمایي دا دو د ابوهریره روایت دی رسول د خدای فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم للمؤمن على المؤمن ست خصال مسلمون په بل مسلمون شپږ حقونه دي دا د پښتو بدل نه دی دا شګړه نه ده دا چارې چې کومې زه درته بیانوم دا د مسلمون په مسلمون حق دی دو په ځینو لازمه ګڼې چې دا په مقرضاتو د بل مسلمون دو زه پرې کوم اول دا یعوده اذا مرضا چې کله مسلمون نرغنده زنانه بیمارون شي د هغې پښتنګۍ ته ورتګ د هغې پاته کول هاته دو کول هغې ته د ضرورت مطابق مدد کول دا د مسلمون په بل مسلمون حق دی شګړه نه ده چې شګړه ورسره کړې پښتنه ته راغله دا د پښتو کیسه نه ده چې زه پښتو وکړه پښتو مې په زوی شي نه د الله بنده نیت ورته صحیح که دا د دغې بیمور بنده په تو حق دی ویشهدو اذا مات او وایي چې مسلمون چې کله مړ شي نرغنده د پوره د هغې په جنازه کښې شرکت ضروري دی دا د د مسلمون په مسلمون حق دی دوام ده چې کله دعوت تیر کړي مړیکې ته د وبولي نو که یوره منع شرعي نه وه چې داسې مړی وه چې پاک شګانه بجانه وه یا د حرامې مړی وه یا ته خپل بیمور وی یا د څه وزر وه بیا ټیک تو ما وردرېمه چې نوی مسلمون د لوریا یوره دعوت درته ملاو شي مړی تو بیا وردرېمې او بل ویسلمو علیه اذا لقیه چې کله هم ملاقات سره کوي یو بل سلام اچوي دا د مسلمون په مسلمون حق دی حدیث شریف شردریمی البادی و بالسلام باری و من الکبریا چې کیم بنده سلام اچوي په بل بنده باندې په دې بنده کښې تکبر نه وي د تکبر نه عاري وي خدا د مسلمان په مسلمان باندې حق دی بل حق یې څه دی وایي چې ویشمته اذا عطس چې کله میشتوس نژای وکړي فرش وایي بیا بنده وایي چې الحمدلله بل بنده ورسره نوستو په جواب کښې یایي چې یرحمک الله یرحمک الله مطلب ومنشل زویایا چې الحمدلله تور تیای چې یرحمک الله دا د یرحمک الله ټکی د مو په تو حق دی دا حق مې ما وایا دغې ډېرې زیاتې نیکۍ دي دغې ډېر زیات اجر دی دغې ډېر لوی ثواب دی او بل حق د مسلمان په مسلمان دا دی وینصح له اذا غاب او شاهده مسلمان د پورو خیر غوړي خیر که حاضر وي که غیب وي مسلمانو د مسلمان د پورا خیر غوړي
که غیب وي او که حاضر وي خو مسلمانو د بل مسلمان د پورا خیر غوړي خیر او ځکه غوړي چې د مسلمان په مسلمان دا حق دی چې د مسلمان د پورا خیر وغوړي په دا نیولی ځنې خلک داس وي چې مخامخو خیر غوړي مخامخو ډېرې شي کیسې وردرېمي خو تر څټ ته عیبونه لټوي تر څټ ته توروي تر څټ غیبات تر پسې کی رات با در پسې وي دا وی چې شین منافقت دی دا شین منافقت دی او داسې نه دو پچار داسې نه دو پچار مسلمان دا مخامخ خیر غوړه مسلمان ته چې تر څټ وي خیر ورته غوړي داسې نه چې یا ته مو مخامخ یو کوي واته تر څټ بلا کوي دا ډېره لوی منافقت دی او لوی خیانت دی او لوی دوکادو او دا د مسلمان ته حق وایي که مسلمان د حق ذکر وا ابداریز میں یو حدیث شریف ویلی وا که مسلمان ډېر لوی حق دی یعنی چې څوک ناجایز مسلمان ودردوي وینا راو جایز کتب شوی ناجایزه دمره جرم د وکا لکه پورې بیت الله د خدای کور ته چې ګمټیل ور وکړی هغه ړنګ کې دغه لوی په ګناهګور یې دغه لوی جرم دی وکړه که مسلمانو په مسلمانو حق دا دی چې مسلمانو ازوروی نه خوش پیغمبر فرمایي څه المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده او د امته مسلمون هغه دی چې بل مسلمون د ده د لوسو د ژبې نه په امن باندې وي نو آتا مسلمون یا پیرا مسلمون دی یا چې په زړه کښې دې دیر شي چې نه لوس د ژبې ذکر یې کړی په دا حدیث شي که په لاته دی و یا په ګنډې دی و تکلیف ورکړه بیا دې ګناه نشته دی یعنی چې نه دا د لوس د ژبې ذکر خوږه پیغمبر ځکه کړی دی چې عام طور خلک په دا سره خفه کوي لیا د لوس په ضرر لیا د خولې په ضرر ځکه په حدیث شریف شي لوس او د ژبې ذکر شوی دی الله جل شانو د میر د مسلمان د ضرر نه وسوتي ځنې بندګونه عادات د لړمونه دی بل مسلمان په غیبات یې خوله نه ستړېږي زړه نه پې بادېږي بل مسلمان په بدنمول تورول تکلیف ورکول زخمي کول هیڅ تکلیف نه محسوس کوي دا بندګون ډېر سنګدیل دی دا ډېر ظالمون دی او دا ډېر سخت دی الله جل شانو فرمایي چې ځنې زړي نه ورېښمې په صاف په شان وي نرم وي نرم خویه وي دردیږي په غلط ظلم باندې ځنې خلک یې زړي نه تیزه پسان وي اکلاکې تیزه غوندې وي الله دا د مې زړي نه نرۍ کو نرمي را کو چې د الله خبره هغه اثر پې کو د رسول طریقه هم په هغې کښې ځایېږي او د مسلمانو په ضرر او په تکلیف یې هم بدېږي وی چې ورځ قیامت یو مسلمان وروشي ډېرې غټې نیکۍ سره او بل مسلمانو عمل ډېر کام کړی وي چې دا چا نه ډېرې زیاتې نیکۍ وي غالبا حدیث شریف دا سردرېمي دا ته وویلی شي چې ته د خپلې نیکۍ پلونکي ته ویر کا وی چې وینه یې ویر کا وی چې ځکه یې ویر کا چې تو په دا مسلمان په غوړه یې تو حق دی یا تو په غوړه دی دا حقوق دي یا تو په غوړه دی نو دا ډېر څه دي تو په دا پسې وینو کړی دو تو ضرر کړی دی لہذا د خپله نیکۍ دو ټولې دته ویر کوې دغې بنداو د نیکۍ نه صفا شي له غاړو ودرې او د ده چې کومې نیکۍ دي دو بل مسلمان ته ویر کړی شي په هغې لوی میدونه کښې د بل مسلمان یعنې چې په دنیا کښې څوک هدې چا سره باد وکړو په دنیا کښې څوک هدې چا سره ظلم وکړو څوک دې چا سره ناجایز وکړو څوک دې ستا سره باد وکړو په قیامت د الله جل شانه مخ ته دغې بنده نه
بدل واخیسته شي، انتقام واخیسته شي. دا خو څه کې انسانون خو څه کې د الله جل شانه د عدل د انصاف داسې نظام دی چې کچیرې بیا ته یوې زی بله اوضاع پشکر والی وه په قیامت شو هغه اوضاع هغې بلې وزي نه انتقام وخلې بدل وخلې پیرا پیرا انصاف مهیا کېږي د الله داس د عدل نظام دی. او نن مسلمون ویلې غارق دي، ویلې بربود دي، ویلې پریشان دي. وجه دادو ویلې سره ویژني، ویلې وینې سره تویوي، ویلې یو بل غوش سره خوري، ویلې یو بل غیبت سره یایي، ویلې یو د بل په کامي لګیا دی، ویلې یو د بل پښې وایي. ځکه دا مسلمون در په دار شول، ځکه مسلمون بربود دي، ځکه د یهود محتاج دي، ځکه په هر دوی ښه غلامون دي، ځکه په هر دوی ښه د وینه تویېږي چې مسلمون د بل مسلمون حق نه پیژني او مسلمون په بل مسلمون ځون نه دردوي، مسلمون په بل مسلمون ځون نه خفه کوي تر څو پوره چې د مسلمون درد نه وشمېري، د مسلمون په غم ځون غمجن نه وشمېري تر هغه پوره تو ته چیرې ښه زندګي نشي ملاو. چې کله حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي المؤمنو چې مسلمون څرنګه دي کجسد واحد یو بدن په شان دی او بدن شي چې سترګه ته تکلیف وي ټول بدن ته نه تکلیف وي، چې یو مسلمان ته تکلیف وي ټول مسلمان دا په تکلیف وي در سره. داسې نه چې میشتو ورته چې پردای غم نیمه شودې دو نه پردای غم خپل غم شمېر کا ما شودې کوه چې کیم خدای پاک پردای غم جن کړی دی او خدای تو غم جنولی شي، بلکې داسې ویایم داسې چې دا د مو غم دی په دا پردي غم زه داسې دردېږه زه پې تکلیف من کېږه زه پې پریشانه کېږه. بیو الله جل شانو امیز د توس په باره کښې د خیر فیصلې کوي، بیو الله جل شانو امیز د توس سره د نرمۍ فیصلې کوي، بیو الله جل شانو په میش په تو سره هم کوي. الله جل شانو دا موتا توس ته د عمل توفیق وکړي، میرو زړه ته دا سوچ اچوي، دا فکر اچوي، دا جذبه جوړوي چې یاره بل مسلمان زه ویره وځوروی لږ پیدې دی پوره بل مسلمان مونه خفه نه شي، بل مسلمان مو ته بدعا ونه کړي، بل مسلمان زه زړه نه وازوروه، یاره بل مسلمان سره لږ ښېګړه وکړه، یاره لږ لوس ورسره یوسه، لږ ګزاره ورسره وکړه، لږ مدد وکړه، الله امت اجر وکړو، الله امت بدل وکړو. بل مسلمان په مدد کول کښې په خیر کول کښې دنیا د آخرت ګټې دي سره سپین زر پکښې مضمر دي. خو کاش چې میز په دا خبره پوهېدلی میز په دې خبره باندې ساره خلوص وای. بخاري شریف یو روایت دی پکښې درېمې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا دوه بوره وخیر تلله نو فرشته یې وژله چې جبرائیل په یوه قرصۍ نوستدو اسمون نه یې ټول نیولی دی مځکې اسمون میانځ یې نیولی دی دا دره وسیع عریضه قرصۍ دو جبرائیل په نوستی په دوه درې کله نه بعد یې رسول الله چې کله جبرائیل ولیا وی پیغمبره چا فرشته دو چې دوه درې کله د مخه په هر عراق شه موته وخې راوړې وه خدای خو د وخې نه ډېر سخت په تکلیف وه ډېر سخت بوج و د وخې ډېر زیات پرشر یې وه یا چې پرې واښې د په کور باندې بیبي خدیجه ژمدې وه پله پسې منډه کړو کوره ته لوټ شه ورته چې خدیجې ما درې کوره د مخه لیدلې فرشته بیا ولیدله چې داسې نه وي چې د مور روح ونه بوځي مړ نه کو تکلیف ډېر وکړو چې خدیجې دته او چې د خدای رسوله په توک شه رس خینه دی چې تو توک سره ټاولی نه شي تته صلا اوسه ډاډه اوسه مطمئن اوسه درته مایله راځون تو څوک یو ستره شي رټاولی دا خینه دی چې کله ته خپل ګټې غریب خلک ته ورخورې او ته ای خلک سره مدد کوې چې کیم خلک بلوسې ببشي به واسطه دی او ته ولمشتیا ورکوې خلک ته په ولما نه تنګېږې ولما چې ولما وي داسې نه چې بستره درته وچوي چې مکمل یې تو په کور
ځون بوډا کو علما څه طریقه اسلام وشوي دا نه دا خارجي درته وایي چې مگر دا کول دوتا دا غلطه خبره ده علما چې دا د اسلام خلاف علما دا دوی درې دی او بل سروران خدا دا درکشه اے دی الله رسوله چې تخپلوی نه پرې کوي تخپلوی نه پرې خپلوی سوته رشتہ داری سوته خپلونه نه پګر ور مېژنه تیریږي چې په کولینا سالوم نه پاچوي اے دی الله رسوله دا داس کې ماتی خیره دی چې ته پیغام اگرځه تو شای نشیرت اولای مزه کوا لہذا پیغمبر تخپل قرولت تسالی پدا ټکی ور کوي میجو هدا سے کوي چې مسلمان په داودو دردیږي اے مسلمان په غم او غم جنیږي اے مسلمان غم او زون د پرانوي نشتري چې جامې په کوي غم او د زون شمیري پوس را دردوي اے علماء علماء استیاور کوي خپلوي و نه کټ کوي غریبونه سره مدد کی وجه تجیتو ورخوري الله جل شانو دې مش په زندگی کې بیا کامیابی مقدر ګرځوي آخراتم دې کامیابی وي الله جل شانو دا موتا توستا پر عمل تو فکر نصیب کو وما علینا الا البلاغ